الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال. زموږ عزتمنې الله رب العزت قرآن پاک غوندې عظیم کتاب شي الله پاک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي نبئ عبادی خبر کا د مو بندگونه د مو بنی ادم د مو بندگون ته خبر کا انی انا الغفور الرحیم چې بشکه زه غفور الرحیم یا زه بخشونکی مهربان ذات یا. ای پیغمبره ته د مو بندگون دغې نه خبر کا چې زه بخشونکی زه مهربان یا. او بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الراحمون یرحمهم الرحمن خلق چې څوک په دنیا شي رحم کو په دنیا شي یو بل باندې زور کو یو بل باندې زرویږي رحم یې په زړه شي یرحمهم الرحمن الله رب العزت چې د الله نوم ده ټولې نومې شه اوچات نوم د رحمان الله پاک په دې باندې رحمان په دې باندې رحم وکړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې ارحموا من فی الارض چا چې رحم وکړو په مځکې ول باندې یرحمکم من فی السما د اسماني ولا به په باندې رحم وکړو. نو مې عزتمنې چا په مځکه ول باندې کا په انسانون وي کا په ځناور وي کا په مرغۍ وي چې څومره مخلوقات دي تو رحم وکړو ور باندې اسماني والا به په تو باندې رحم کوو. نو دې وجه نه مو عزتمنې د رحم متعلق چې الله رب العزت په خپل بندګانو باندې ډېر رحم کوونکی ده. بلکې حدیث شریف شاسي چې الله پاک د قیامت په ورځ باندې یو رحم الله په مځکې تعالی ټول الله پاک څنګه سل رحمتونه دي یو رحمت الله په مځکې تعالی لګولې ده دا یو کم سل یې ځو څنګه پرېږدلی دي. خو چې کله قیامت ورځ راشي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا یو رحم چې د نن د میشتو سره ضرویږي میر په بچي باندې ضرویږي بچی په میر باندې ضرویږي پلور په بچی باندې ضرویږي بچی په پلور ضرویږي وریر په وریر باندې ضرویږي داسې ښځه په خاوند باندې ضرویږي خاوند په ښځه باندې ضرویږي. دا د مو عزتمنې د انسانونو په خپل مابین شي کیمه د رحم ده داسې د ځناورې چې هغه خپل بچي باندې څومره زور کو داسې مرغۍ او داسې څومره مخلوقات دي دا څومره ځناور انسانون طیور دا څومره مرغۍ دا څومره مخلوقات دي دغې الله پاک یو رحم ځکه ترکیز کړی ده دا یو کم سل ننویر هغه ځون څنګه الله پاک پرېږدلی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي وي چې د الله پاک په د یو رحم یې ور چک کو چې د نن د میش غونډې په مسلمانې په خپل مابین شي د نر د ښځې څومره ځناور مخلوقات په خپل مابین شي الرحم ده آب ټول د یوه کیمه رحم یې مځکې ترکیز کړي دا به الله پاک چک کړو او یو کم سل به الله ځون څنګه خپل دیوې سره او د سل به په پیرا کو الله پاک مسلمان باندې په سل رحمت باندې الله پاک مسلمان باندې رحم کو خو په کافر وینې کو. نو دې وجه نه مې عزتمنې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي
چې بلکې په بني اسرائیلي شي، په مخش امتی شي. یوې ښځینه متعلق نبی علیه صلات وسلام فرمیلی دي په حدیث کتبي شي دا واقعه راغلې ده چې یوه ښځینه تېره شوې ده، خو ډېره بد عمل یې وه، ډېره بد کردار یې وه، ډېره فاسقه فاجره ښځینه وه. خو وی چې یوه ورځ راونوه خو په لیان شي تنده وې ته ورغېده، ایبې کتلې خو ایبې چېرته مینده نه کړې. آخري یو سیای آی مینده کړو، بیا دغه عیسایي ته ورکېده شو، هغه ایبې وڅښلې. چې کله دغه چغه شوه ویې کتل چې د د سعید په غوړه باندې یو سپی ده، وړیکی کوتریکی ده، چې دغه په خپله ژبه چیکړې باندې په هغه باندې ژبه تېروي، تنده په متوي، تنده سخته تنده ورته لګېدلې وه، ژبه په مځکه پورې سیلوي چې کوندېده دا تنده مې موته شي په. چې کله دا وکتل دې ښځینه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کله وی چې دغې وکتل چې نه موته تنده لګېدلې وه، څومره تکلیف موته، موږ خو دغه ایبه وڅښلې، خو دا خو ځناور ده، خو د الله مخلوق خو ده، دا دومره تنده ده چې ژبه قیده للوي، خو ایبه انتظام نشته چې ایبه دا وڅښي. چې ده په خپله کیم پړکی و په هغه وخت شي، کیم پړکی د هغې نه پړی جوړ کړو، و هغې به د خپلې سپلۍ یا پاڼې په هغه شي سړي ته ور وللول، هغې نه به د ایبه چغې کړې، دغې سپي ته ایبه ورکړې. چې کله هغه سپی ایبه وڅښلې، چې دې نه به ده چې کله د ښځینه وفات شوه، الله رب العزت ملایکې ته حکم وکړو چې روح یې روړئ. کله روح الله پاک ورته وایي چې دغه جنت ته داخل کوي. اگر که دا ښځینه ډېره بدعملې ښځینه وه، ډېره بدکردارې ښځینه وه، فاسقه او فجره وه، خو چې کله د الله په مخلوق باندې په کوتریکي باندې رحم وکړو، الله دې پر رحم یې وکړو، ایبې انتظام یې د الله دې پر ورکړې، او په مخلوق باندې رحم وکړو، الله ورته چې ته په دا باندې رحم کې، مو په مخلوق باندې زه په تو باندې رحم کوې، سه جنت ته، الله پاک جنت ته په دا باندې داخله کړه. نو داسې مو عزتمنې واقعات راغلي دي چې موږ نن خو په زړه شي رحم بیخي شته نه، د مسلمون د بل مسلمون د پر رحم نشته، ترس نشته، زور نشته، ځناور خو پرېږده چې موږ په باندې رحم وکړي، په انسانونو باندې موږ رحم نن سبا نه کړي. او بلکې داسې مو عزتمنې په روایت شادرمي نبی علیه صلات وسلام فرمایي داسې وي چې یو ډېر دینداره و، ډېر مسلمون غوندې و، خو وی چې یوه ورځ چېرته تلاوتونه ذکرونه با کړل، خو وی چې یوه ورځ یې چېرته پشې سوي نه خوړلې وي، په هغه باندې هغه پشه ونیوله، چې کله هغه پشه ونیوله دې نه به ده ویې تړله، خروج شو کې نه ورکول، او داسې په لوږې په حالات شي هغه مړه شوه. وی چې کله د هغه سړی وفات شو، الله پاک یې روح وروړلو، فرشتې ته حکم وکړو چې روح یې وروړي. چې کله روح یې وروړو، وی چې الله پاک ورته وایي چې دا ډېر دینداره و، خو د مو په مخلوقات باندې رحم ونه کړو، مو په مخلوقات باندې ونه ځورېدلو. نو وی چې اگر که دا جنتي و، الله پاک په دغې په وجه سره چې د یوه په پشه باندې رحم یې نه وکړو، زور یې نه وکړو، ظلم یې سره وکړو، الله پاک په هغې باندې هغه سړی الله پاک جهنم ته داخل کړو. دې وجه نه مو عزتمنې په چار دا ده چې موږ په خپل په زړه شي رحم پیدا کړي، په زړه شي یو بل دپاره زور پیدا کړي. بلکې مو عزتمنې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ باندې به الله پاک یو بنده راولي، داسې بنده به راولي چې 1500 کله عبادت پې کړی وي، مخکې امتي شي 1500 کله، خو داسې عبادت پې کړی وي لکه میشت غونده نه چې خالي 15 وخته مینځ ده،
تلاوت ده، ذکر اذکار ده، رجادو او نره مې دین ته مکمله چوټي ورکړې ده. نه داسې عبادت پې کړو چې خالي په دغه انار ونه وه، په هغه باندې به ګزاره، په انار بیټي باندې چې هغې ولنګي باندې به ګزاره کړه، په ایبه باندې دین علاوه بیا به لګیا شو په ذکر او په اذکار او په لمانځه په عبادت باندې. خو د خپل کیر نه بهر و 1500 کله عبادت یې کړی و. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې به الله پاک روولي، چې کله الله پاک یې روولي الله پاک به ورته وي فرشتې ته چې او فرشتې دغه انسان چې دا 1500 کله عبادت یې کړی ده، خاص د مو عبادت یې 1500 کله کړی ده، خو جنت ته بسیده خو د مو په فضل جنت ته داخل کوي. و چې دغه فرشتې چې کله دغه جنتي د 1500 کله عبادت ولا کله راونی کو داس په بیایي به لشکې مزال وکړو چې کله د جنت دروازې ته ورسېږي دغه 1500 کله عبادت کوونکی دا به ودرېږي او د الله په دربار شوی عرض وکړو چې یا الله ته خو موږ جنت ته داخلوي، یا الله موږ خو 1500 کله عبادت کړی ده او مو 1500 کله عبادت څه وشول، یا الله ته مې جنت ته داخلوي په خپل فضل باندې، خو مو عبادت یې چې کړی ده 1500 کله. الله پاک وی چې حکم وکړو فرشتې ته چې او فرشتې وې دروي چې دې سبه سره وکړه و چې نه به د میدان طلب ولګوي 1500 کله عبادت په غون روخلی تل په یوا تل شبیک شیز دي او اینا بعد دا سترګې سدي کوم روشنی چې د مشت وطن په کسي دا سترګې به په بلد تل شیک شیز دي و چې کله چې شیز دي اینا بعد میزان طلبه وزن به لګیا شي د سمره 1500 کله عبادت کړی وي ټول عبادت په چک شي هغه سترګې سدي هغه په یو تل شي هغه به وزن درې شي. چې الله پاک وی ته وی چې فرشتې جهنم ته به ځي دا جهنم ته به پولیس باندې ونسي بیاي وي چې کله بیاي دا ډېر خفا شي چې یا الله تا مې څه وکړل موږ وی چې دا دغه په خپل عبادت باندې مغرور وي په غرور شي به وي چانه مخ عبادت کړی دا هم عزت من عبادت یا داس کړی وو چې خالی په دا خورو شک په وکړو په دا غانار باندې په دې به باندې نه راسه د مړی د تنظیم نه وو او نه را به د دنیوي واچاریان کړو چې په عبادت باندې لګیاو مش خو نن مې عزت من عبادت کی پیندا وخت مې دا کی رجاونسی زکات ور کی خو نه را د مې عزت من مې صحیح حکیم حق صدا حق من ادا کړی د قرآن حق میں صحیح ندا دا کړی زکوتا حق میں صحیح ندا دا کړی د حج حق میں صحیح ندا دا کړی دا سه مې عزت منه د تلاوت د ذکر د فکر دغه خو مې حق بخي ندا دا کړی چا کی حق الله غوړي نو مې عزت منه او بل امیجا عبادت په سم روي پندې نن سبا خو 15 پته کولا یا بیا کولا عمر یې شمیر کا په دینه خو جوت نشي کېدای دمره عمر بلکې نن سبا خو داسې حالات یادي لکه داغه مړول دي ګډول دي پته نه لګیږي حالات داس دي چې سهار سړی چې کله کېر نه ودی په داسې په فکرمند وي چایا زبې کېته ژوندار څه که زه مړر څه مو عزت منې که په خپل مرګ په باندې نه بلکې د خپل مرګ نه مخکې بېګناه باس ویشتل دي مړول دي پته نه لګیږي نو دې وجې نه مو عزت منې د میشتو څه عبادت پې تشې عبادت پې وي نه مې هغه ذکر نشته نه مې هغه تلاوت نشته هغې 1500 کله عبادت کړی و چې کله داسې راون شي او بیا یې به جهنم طرف ته او دا په زړه به استغفار وي چې استغفر الله یا الله دته نه بخښنه غواړم یا الله ته معاف دا به وی الله طرف نه معبود وي ته وشي چې او فرشتې دغه بنده د ما استغفار وي مونږ بخښنه غواړي ارثا دم انسان میں بخش میں دا او دا جنت ته داخل کی جنت ته بزئی نو مې عزت منی 1500 کله خو خلی په 2 سترګې په نعمت باندې لړو دا غ عبادت خو لړو امیشو مې عزت منی الله پاک مشت سترګارو کړی دی پیسې خدای پاک رو کړی دی غژینا الله پاک رو کړی دی خله الله پاک رو کړی دی جبه الله رو کړی دی لوسینا الله پاک رو کړی دی شی الله پاک رو کړی دی دا سیمرا عبادت د
زموږ عزتمنې دا لوی لوی نعمتونه الله موږ ته راکړي دا خو پرېږده چې د کیم مو تاسو ته ذکر کړل چې لوسینه پښې سترګې غوږونه ژبې پښې دا الله موږ ته راکړي دي. دې نه علاوه د هر انسان په وجود شي 360 اندامونه دي 360 اندامونه. دا د الله لوی نعمتونه دي. که دا الله پاک موږ سره داسې حساب وکړو او نن موږ ته د الله پاک د خوراکي نه راکوي دا میوې تکې څه نعمتونه دي قسم قسم. نو دې وجې نه مې عزتمنې خو الله مې ته په خپل فضل جنت ته داخل کو که په چېرې عبادت باندې شوه ډېره مشکله ده چې موږ کامیاب شي. الله نه به موږ هر وخت دا سوال کوي چې یا الله تو فضل موږ سره شامل حال که یا الله او تو په فضل مې جنت ته داخل کا. نو مې عزتمنې کنې په عبادت شي خو موږ ډېر کمزوري او داسې مې عزتمنې موږ په خپل زړه شي لږ راخم یا پیدا کړي هر یوه چار چې کي الله دې پوره به کړي اخلاص پې پیدا کوي. لکه څرنګه د مې عزتمنې امام غزالي رحمت الله علیه دا ډېر اوچات بزرګ ولی الله تېر شوی ده. ډېر کتابونه یې لیکلي دي. یو کتاب ده احیاء العلوم په 6 جلده شیعه کتاب مکمل ده. دمره کتاب ده په عربیه شته په اردو باندې شته مسره موجود ده. ډېر قیمتي کتاب ده د تصوف دا د په خپل لوسې باندې لیکلی ده بلکې دمره زر تېر شوی ده ولی الله تېر شوی ده نیک سړی تېر شوی ده چې دې حکیم کتابونه به لیکل په حکیم قلم مخشه خو به قلمي نه وي که نه پینونه نه وي سوی به یې جوړه کړه دې نه بعده به قلم په ډیپ کړو بیا به یې نه بعده په باندې به لیکل به یې کړل. بیا دا هغه چې حکیمه کتابونه دې لیکل کومې مسلې دې لیکلې دې نه بعده قلم به استعمالېدلو چې کله لشکې به پوتې شو چې نره به په ګوته شي نیول نه شو نو هغه کړکې به جمع کول قلمونه به جمع کول چې نه لوی انبار یې جمع کړی و. نو چې کله مړېدلو وصیت یې وکړو چې موته چې کله تاسې غسل ایبه ګرموئ غسل دپاره ایبه ګرموئ مو په لمبوئ نو موته هغه ایبه به په دا کلمې باندې موته ګرموئ ځکه چې په دا مو په خپلې لوسې باندې د خدای کلام حدیث لوی کتابونه د دین خدمت مې په کړی دی لویې مسلې مې په لیکلي دي نو په دغه لرګۍ باندې موته په دا خلي باندې موته ایبه ګرمې کوي ده. او بلکې د مو عزتمنې چې کله وفات شو بیا خپل شوګردي و لوی بزرګ و په خوب باندې ولیدلو خو امام غزالي رحمت الله علیه نه پوښتنه کوو چې امام غزالي الله پاک څه دې سره وکړل ته خو لوړې وفات شوې الله څنګه پیشي دې وشوه الله څرنګه معامله دې سره وکړه. امام غزالي رحمت الله علیه ورته فرمایي وی چې زه چې کله وفات شو وی چې الله رب العزت زه خپل زون مخ شه ودروله دربار شه حاضر یې کړه وې درونه اته به وی چې امام غزالي څه دې کړي دي وی چې مو ته چې دې مخ ټول عمر علم کړی دا دین خدمت مې کړی دا لوی کتابونه مې لیکلي دي یو کتاب احیاء العلوم کتاب مې 6 جلده شه کتاب مې لیکلی ده هغه شی د خدای د رسول دا خبرې مې په شلی کړي دي وی چې الله پاک ته وویل چې امام دا خبره دا بل بزر ته بیانوي شوګړي د ایته بیانوي وی چې الله پاک ته وویل چې امام غزالي رحمت الله علیه اخو دې مده پر نه دي کړي اخو د خپل زړه شوق ته زنه بلاست او اخو د استلای دا دې پر د کتاب لیکلو چې متخلق وي چې پلونکای ډیرو چا تعلیم دا لوی غړ کتاب خلق مت امام نو وي عالم نو وي علم دې پر حاصل کړی دا مود پر دې سکړی دی بیان کا وی چې د وړل د چې باس چې مود دمره غاټه اعمال نه د قبول شوی چې دمره ټول عمر علم خسرول بیا علم بل توشال بیا لوی کتابونه لیکل بیا احیاء العلوم باندې 6 جلد کتاب لیکل
چې دا عمل د مو قابل نشو بل وی مو داس عمل چیرته وي چې زه ډېر وډارېدم چې بس په نتیجه شي پیل شوې وی چې په دغه شی زه ډېر خفه شوم خو الله طرف نه اته وی شو چې امام غزالي خفه کېږه ما زه دې بخښم خو په دغه دې نه بخښه چې تو کتاب لیکي علم دی تو کړی دا په دا دې بخښه چې یوه ورځ تو کتاب لیکلو کلام دې په صحیح باندې ډیپ کړو هغې نه به دا کلام دې روخوستو چې کله دې په کاغذ په باندې دې کاغذ هغه دې لیکلو نو اتو صحیح په قلم په سر پرې وا تو کلام ودرولو مچ رغلو مچ پکښناستو تو کلام یو د کې ودرولو چې دا د الله مخلوق ته دا مچ ته کیدای شي دا تږی وي تنده یې وي ته خیر ته په دغه صحیح باندې د میټ شي د الله مخلوق ته د مو د ویرې د وجه نه کلام د یوه دی کوي ودرولو مو د پر د عمل کړی ده هېڅ چا نه ولیدلی خاص مو ولیدلی بل چا نه ولیدلی خو دا د مو د پر د عمل ورسا جنت ته په دا باندې جنت ته داخل شوي چې الله پاک زه داخل کړه جنت ته خو په دا باندې په دا عمل باندې چې دا عمل د مو د پر کړی دی په داسې د اخلاص و چې الله پاک زه په دا باندې وبخښلم دې وجه نه مو عزتمنې جناب کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمیلی دي چې عرش چې کیم دا په دا عرش باندې پوس په چات باندې چې کله الله پاک مخلوق پیدا کړو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله الله پاک مخلوق پیدا کړو بیا الله پاک پوس په عرش باندې الله پاک دا الفاظ لیکلي دي ان رحمتي سبقت علی عذابي چې د مو رحمت هغه زیات ته د مو په غصه باندې یعنی بل روایت چې داسې هم راغلي یا حدیث چې داسې راغلي دي الفاظ جدا جدا مختلف الفاظ راغلي دي چې ان رحمتي وسعت علی عذابي بشکه د مو رحمت زیات ته واسع ده مو په غصه باندې ځنه داسې راغلي دي ان رحمتي علبت علی عذابي چې بشکه د مو رحمت غالب ده د مو په غصه باندې یعنی رحمت مې زیات ته غصه مې کمه ده دغه الله پاک په لوح محفوظ باندې پوسیا د الفاظ الله پاک لیکلي چې کله الله پاک مخلوق پیدا کړو دې وجه نه مو عزتمنې الله پاک ته مشته د الله رحمت مشته نصیب کو رحم د خدای مشته نصیب کو او الله مې د خپل فضل باندې جنت ته داخل کو او نو دې وجه نه مو عزتمنې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خبره کړې دو کچېرې فرمیلی دي کچېرې الله پاک اعلان وکړو ټول انسانونو ته الله پاک اعلان وکړو چې ټول جنت ته لوټ شئ وی چې ټول چې کله جنت ته لوټ شي وی چې آیو کس کېدی شي هغه زه وم جهنم والا ټول د جنت ته لوټ شي مګر آیو کس په جنت ته نشي نو وی چې امو د الله پاک نه دومره خوف ته چې هغه جهنم والا زه ونه بیا وی کچېرې الله پاک دا اعلان وکړو چې ټول خلک ته جهنم ته د لوټ شي او یو کس ته جنت ته لوټ شي وی چې کېدی شي جنت والا زه وه دومره د ما الله پاک نه امید یې ده نو د الله پاک نه امید پیدا کول یې په چار دي او د الله پاک نه ویره خوف یې په چار ده چې موږ دا وکړي الله ته موږ ته په ټوله خبره باندې عمل کول توفیق موږ ته نصیب کو نو دې وجه نه مو عزتمنې موږ ته په چار دعا دو چې موږ په یو بل باندې رحم کړي بلکې انسانون خو څه کې خپل پردی خو څه کې مو عزتمنې په ځناورو باندې موږ به رحم کړي مرغۍ باندې به موږ رحم کړي څومره مخلوقات په باندې موږ رحم کړي چې کله موږ په دا باندې رحم وکړي پیغمبر اسلام فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن کیم خلک چې رحم کو په مځکه ول باندې رحم کو الله پاک په باندې رحم کو ارحموا من فی الارض پیغمبر اسلام فرمایي چا چې رحم وکړ په مځکه ول باندې يرحمکم فی السما اسمنه ولا په باندې رحم وکړو نو الله د مشته په د ټول بیان باندې عمل کول توفیق مشته نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین